أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. انتهي محترم خويندو مندو ډیرو عزتمندو قدرمندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو په علم کې ده چې جماعت اسلامي پاکستان امیر محترم جناب سراج الحق صاحب په ټول پاکستان کې د فلسطین مظلومو بېکسو غریبو او مظلوم مسلمانانو سره د اظهار یکجهتۍ لپاره په 5 اپریل باندې د جمعې په ورځ چې کوم جمعة الوداع هم ده د احتجاجي مظاهرې او د اظهار یکجهتۍ اعلان کړی دی. په دې سلسله کې انشاءالله مردان کې مونږ د جماعت اسلامي د چترۍ د لاندې 5 فروری باندې ماسپښین مانځنه وروسته د جمعې د لمونځ وروسته بینک روډ باندې احتجاجي مظاهره کوو. زه ټول مسلمانانو ته اپیل کوم چې په دې احتجاجي مظاهره کې په دې د اظهار یکجهتۍ په مظاهره کې هغه شرکت وکړي. دا مظاهره د هغه مظلومه بېکسو مسلمانانو بچو لپاره ده، د شهیدانو لپاره ده، کوم چې په اسرائیلو په مظالمو کې د عالمي استعماري قوتونو په مرګرتیا باندې هغه شهیدان کېږي. ته تکلیف دی دا غزا د مسلمانانو لپاره ده. موږ ټول مسلمانانو ته درخواست کوو چې په دې احتجاجي مظاهره کې هغه شان شرکت وکړي کوم شرکت چې تاسو د بایکاټ په مهم کې کړی دی. یقینا د بایکاټ مهم ډېر په بهتر انداز باندې جاری دی. موږ پای کې تاسو د تعاون مشکور یو مزید تاسو نه تعاون غواړو چې خپل تعاون د پیپسي د کوکا کولا د KFC نه جاری وساتئ. السلام علیکم.